یو صحابي دی نبی علیہ السلام نے اجازت وغوښته صاحب اجازت راکړه لږ کور ته ځم. ځکه په جهاد کې چې مجاهد کور ته ځي او څه کار ته ځي نو دی به خامخا د جهاد د امیر نه اجازت وغواړي بې د اجازت نه به نه شي. نو د نبی علیہ السلام مبارک نه اجازت وغوښته غوښته لاړ شو. دی چې پورته لاړ نو ښځه یې دروازه کې ولاړه وه. نو عربو کې ډېر لوی غیرت او د سره نیزه ده اوس په لاس کې نو ده بدګمان شو په دې ښځه ښه زه جنګ له تلې م زما ښځه به په دروازو کې ولاړی دا جو په غلط نیت راوتې ده نو نیزه یې ورنې کړله دې ښځې ته. ښځې ورته ویل سړي په قضا کې څه کوې وایي ته دروازه کې څه کوې وایي ته راشه کور وګوره اصلې م راوتې کور مصیبت دی چې سړی کور ته ورننوت یو لوی ښامار دی په کور لوی اجدغا ده غټ مال دی وی دا مار دی کور ته راننوتې د دې مار نه راوتښتېدم دې دروازې ته. دې صحابي دا چل وکړ چې هغه مار اوس لوی اجدغا ده پروت دی دا هغه نیزه راواغېسته او د نیزې هغه سومې د مار په دا سر کې ورکړه چې به دا مار کو چې د سر ختم کړو بس مار ورشو خو چې زور یې ورکړو هغې مار چغه ووهله مشکات شریف کې حدیث داسې چغه یې ووهله یو لویه کریکه یې ووهله چې هغه ښځه وایي په دې پوه نه شومه چې زما خاوند مخکې مړ شو که دا مار مخکې مړ شو دواړه مړه شو مار هم مړ شو خاوند راپرېوت هم مړ شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته بیا وویلی شو چې دا چلو شو هغه فرمایل وی دا پیری مارو پیریو په شکل د مار شوی دی نو بیا یو حکم وکړو وی په کور کې دننه چې کله مار یو تی وجنې نو درې اوازه به وله ورکړې هغه درې اوازونه د به پښتو کې درته ویم مارنګ به تاسو یاد نه کړلی شي چې مار ورته وی که حیوان ورته وی په وعدې د نوح علیه السلام ځکه نوح علیه السلام دا ټول حیوانات دنده کښتۍ ته دننه کړي چې کله د دې ټولو حیواناتو اصل دود به یې نیول ښځه او نر او هغه به یې کښتۍ ته دننه کول او بیا دې وعده اخیستې وه چې بلا یې به ظلم او ضرر چاته نه رسوي. نو د نوح علیه السلام سره چې تاسو کومه وعده کړې وه او په اذن د خدای که ته د بل مخلوق یې نو غیبېږه درې اوازونه وله ورکوه نو که دې پیري وي نو په دریو اوازونو به غیب شي او که په دریو اوازونو غیب نه شو نو بیا وجنه تا ته بیا نقصان نه شي رسو. دا په کور کې دننه چې د ماران تاسو ووینئ د هغې لپاره دا طریقه ده. به هر کیف په هغه د اخوا خندق ته دی په مسلمانان دی ډېره کافر راورسېد دی راورسېدل او کورې بدون دم کې 10,000 لښکر د کافرانو غشو نیزو تورو او اوښانو سره و اسونو سره او په دقه نیت رالل چې نن به مونږ مسلمانان سره د خپل پیغمبر ټول نیست و نابود شو ختمو به هله به مونږ واپس رالل ویې کتل اوس خندق کنولی شوی مدینه منوره خالي کړته صحابه سو چې مسلمانان غر شاته دي چې هلته کې ورته وشو د هغې نه په خندق کې اوس به څه کوو اوس خو مونږ ډېر نه شو او چې ورځې په خندق نو خامخا په خندق نه خو ټوپ هم نسي والی خو پرن خندق کوزېږې به که نو چې کوزېږي لاس په ځمکه لګیا خو تورو به خامخا وږې تاسې تورو چې دې وږې ته نه تورې څنګه کوزېږي داسې خو ته ټوپ نه شي والی او چې بیا خېجې څنګه به خېجې نو هلته ورته مسلمانان په غاړو باندې یو ځای بل ځای ناست وو چې دوی به چا دا کوشش کو چې په خندق کې کوزېږي او بیا خېجې هغې په غشو ویشتل په کاڼو کې ویشتل دي به واپس تښتېدل حیران شو کې دا سو بعضې منافقان مو په مسلمانانو هغه تم شو هغې به نبي علیه السلام ته وي یقولون ان بیوتنا عوره وما هي بعوره پیغمبر علیه السلام ته وي شیب د کور دیوال هم پروت دی او بربن هر څه زنانه دي ما اجازه راکړه چې کور ته لاړ یاره کور کې څوک نشته یېرېږو لږ اجازت راکړه چې زه کور ته لاړ شم الله وي وما هي بعوره وما یریدون الا فرارا دی د جنگ نه ته نو منافقین خو به یو په هغې کې تل تښتېدل به او چې که مسلمانان و هغې به څه وی ولما رأى المؤمنون الاحزاب چې دا ډلې یې ولیدلې مسلمان پوره ایمان دې ته وی قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله هلکه دا هغه دي چې مونږ سره الله او رسول د هغې وعده کړې الله او رسول ویلو چې دا به راځي او ګټه به تاسو له درکو وصدق الله ورسوله الله هم رښتیا وایي او د الله رسول هم رښتیا وایي وما زادهم الا ایمانا وتسلیما
چې څوک دا کافر ولیدل پکار دی چې د انسان په زړه کې کمزورتیا پیدا شي الله وی د مسلمان په زړه کې ایمان نور مضبوط شو ولې که مړ شم جنت ته به ځم که چې همدې پاتې شم غازي به شم مجاهد به شم خبره خلاصه جناب 15 ورځې یو روایت کې 20 ورځې راځي یو کې یو میاشت راځي دقه لانجه به کېدله چې په یو بل به پکانو غزارونو په غشو ویشتل به یو بل ته ورتلی نه شو صرف یو نکوټې معرکه پکې ورځ وشوه چې یو کافر و عمر هغه را خندق نه پورې غاړه ورپورې وه او چې څنګه ورپورې وت نو اواز یې وکړه هل من مبارزن شته چې څوک ما د مقابلې ته راشي او دونه بهادري یې وکړه چې په خندق ورپورې وت حضرت علی رضی الله عنه ورغې ورته وې زه ستا مقابلې ته راځم خو د اول دعوت تر کوم چې مسلمان شي ایمان راوړه ورته وې دې کې دې نه یم دې له راغلی یم چې تا مسلمان سره جنګ وکړو وی خانم را میدان ته شه وی ته څوک یې وی زه علي یم او ده دا ټول وجود په وسله کې د کافر بند کړو ورته وی ته ماشوم یې بل څوک راوباس ستا مرګ مې نه دی خوښ ته راکوټه یې علي صاحب ورته وی ښه ستا خو زما مرګ ستا نه دی خوښ خو زما ستا مرګ خوښ دی را میدان ته شه یو بل سره په تورو پاملوش لومبې غزال په حضرت علي رضی الله عنه وکړو دا تندی یې لږ غوندې زخمي شو او چې دویم غزار په علي صاحب وکړو سر یې تیغ وغورځو تنې دی بل طرف ته وغورځو یو بل کافرو هغه وی زه به د مسلمانانو په پیغمبر حمله کوم او اسې لرې بوت او دغه ځای نه راپسغل او چې راپسغل یې که په دې خیال چې دا اس به د دې خندق نه پورې غره ټوپ ووي او په پیغمبر علیه السلام به زه حمله کوم خو چې اسې راپسغل که هغه د خندق په دامیانس کې پرېوت خندق خو پلنو اسې مړ شو او دیم پکې مردار شو یو ورځ دومره سخت د کاڼو دغه شو ګزارونه چې د نبی علیه السلام مبارک لمونځونه پاتې شو ماسپښین مونځونه شو مازدیګر ونه شو ماښام ونه شو د ماسخوتن لمانځه وخت حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی وی د الله رسوله ما خو مونځ نه دی کړی وی والله ان صلیت ما قسم په خدای ما هم نه دی کړی وی لږ صبر وکړې نو چې هغه لږ خبره په قلاره شو شپه شوه نو بیا یو میدان ته کوز شو نو لا ولې د ماسپښین مونځ په جمع وکړو بیا د مازدیګر په جمع وکړو قضا او بیا د ماښام په جمع وکړو ورپسې بیا د ماسخوتن مونځ اوس هم تاسو د الله بوځي هغه ځای ته نن سبا مساجد سبعه یا مساجد خمسه وایي د حاجیان چې لاړ شي نه ټکسي والی بوځي نه هغه جوماتونو کې 2 رکعته مونځ یو جومات دی بره په غر باندې جوړ دی مسجد فتح ورته وایي دا هغه ځای کې دی چې کوم دی د نبي علیه السلام مبارک خیمه وه کوټینۍ غوندې جومات دی داسې لږ غوندې لکه زما د دې ممبر نه واله د دې دیواله کو دا کوټې جومات او بل یو جومات ته مسجد ابو بکر چې کوم ځای کې د حضرت ابو بکر رضی الله عنه خیمه بل جومات ته مسجد عمر چې کوم ځای د عمر فاروق رضی الله عنه خیمه دا یو صحابي چې نبی علیه السلام کوم ځای ډیوټي مقرر کړې وه د هغې خیمې په ځای باندې یو رکوټې جومات دی مخکې وو بیا 2 پټې حکومت وران کړله 15 پاتې شو او اوس صرف 2 جوماته پاتې دي یو دا د مسجد فتح یو بل جومات دی او په هغه میدان کې یو ډېر لوی جومات حکومت د سعودي عرب روان کړی دی یو ډېر لوی جومات نو ما د یو سړي نه تپوس وکړه مې کاکا د خندق کوم ځای اوس خندق نشته نو ما ته ویې دا مخامخ روډ چې درته ښکاري دا خندق لوی روډ دی اوس په هغه ځای باندې تېر شوی دی د دې غزوې احزاب نه چې مخکې ورشي نو بیا لاره کې بل یو جومات راځي مسجد قبلتین ورته 15 ورځې یا 20 یا یو میاشت دا معرکه وشو مسلمانان په لوږه کې په یخنۍ کې د شپې او د ورځې د خندق کې دننه ډېره دي اخر کې رب العالمین یو لوی طوفان راوسته داسې طوفان راغی داسې چې د کافرو خیمې په مخه کړی او د کافرانو څاروي یې متختو داسې طوفانو کې څاروي به کې کاج غاړه به غورځو او خیمې یې وله په مخه کړی بس ابو سفیان خپلو ملګرو ته اعلان وکړو وایي داسې کار دی چې بس دی چې زه خوند دی ونه واپس لاړل نامراده نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو اعلان وکړو وایي باس دا د دوی اخیری حمله وه د کافرو چې په مونږ باندې وکړله الان نغزو الیهم ولا یغزوننا دې نه پس به دوی په مونږ حمله نه کوي انشاءالله چې مونږ به په اوس حملې کو دوی به نه کوي بر دې اخیري حمله وه فتح و کامیابي
الله پاک چاله ورکړنو مسلمان الله ولی مسلمان لفتح او کامیابی ورکړه یو د پیغمبر په خبر عملو چې نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایل چې خندق وباسو چې دا نو کې نصیب دا خو بد خبره ده او دا خو به وکړه د خندق نه پورې غار پاتې شو دا کمزورتیا ده نه دا حکم او دا مرسته وکړه او بل د نبی دا پرونه ساتل کې دا یخنی او کدا ګرمي ده دا پرونه ساتل چې لوګه دا کتند ده دا پرونه ساتل چې خندق کنيستل خو ګران دي خندق چې به کنيستو په خوشاله به کنيستو او شیرونه به شیرونه لو الله مهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا الله نبی د الله توفیق او زمون په زړه کې اطمینان پیدا ان الاولى بغوا علينا اذا ارادوا فتنه ابینا د ظالمانو کافرانو په مونږ ظلم کړی دی په مونږ حمله کړی دا او دې مقصد څه دی دی وایي چې واپس کافر شي خو مونږ نه کافر کېږو مونږ په خپل ایمان کلک ولاړ نا صحابي وی چې دا اخیری شعر به وی کنه اذا ارادوا فتنه ابینا نبی علیہ السلام مبارک بم اول اوچت کو صحابه په زور به ابینا څه مطلب مونږ ردی د کفر نه ردی د نظریه او د عقیدې نه انکار کول دي سره مرسته نه کو مرګتیا وسره نه کو مونږ وایو مړه دا سکار نه لري په مکه مکرمه باندې برها راوي ذاتیانو لخر ابراهیم چې څنګه راغی په مکه مکرمه نو هغه وخت کې د نبی علیہ السلام مبارک نیکو عبدالمطلب هغه د کافر د مکې مشر هغه ټول کافر چې د مکې باشندگان غون کړو غرونو ته وخېږي غرونو ته وخېږي وای دا الله کور دی والله به حفاظت دی ابراهیم چې څنګه راورسېد الله تو تکری راوستل ابابي او ار یو تو تکری سره درې کان یو کان په مخوګه کې نیولو بل په یو پنجه کې او بل په بل پنجه کې او دا هغه ځای نه به کان ویشته او په کافر بلګېده ټول کافر پروردگار مردار کړل د بیت الله حفاظت الله نو موږ مولیان هم په تقریرونو کې دا وایي تاسو هم دا وایي داسې ده که نه ده چې د بیت الله حفاظت په الله کې او د بیت الله حفاظت الله په تو تکرو کړی او بیا به الله د بیت الله حفاظت کوي ورونو پرې بوله نه خپه خوشحاله وځان پرې بوله نه خوشحاله د بیت الله حفاظت بېشکه الله کړی دی او الله کولیم شي د مونږ ایمان دی او هغه وخت کې د بیت الله حفاظت الله کو او د مسلمانانو څه طاقت نو مسلمانان نو په مقدس مکه مسلمان سر نه وونه یا خو د مکې مشرکانو مدینه منوره کې هم څه مشرکانو څه یهودیانو څه عیسایانو مسلمان کم دی هغه وخت کې مسلمان نو د مسلمان طاقت و نو مسلمان ملکو نو الله د خپل کور حفاظت وکړو اوس خو دومره مسلمانان چې د دریاب د شګو نام زیات دي نو اوس هم الله په خپل کور عبادت کوي او موږ به دغسې ناست یو په بلکونو ته هم درې والي پاکستان کې د مسلمان حکومت دی په ځای په بنګلادیش کې د مسلمان حکومت دی په دغه کې د مصر کې شته په بحرین کې شته په اماراتو کې شته په سعودي کې شته او د دنیا 53 ملک مسلمانان دي او نن د مسلمان تعداد د ټولو کافرو نه زیات دی ټینک ته سره شته توپ شته جس شته میزایل شته اټم بم شته اوس هم الله په خپله د خپل کور او د خپل پیغمبر علیه السلام د روزې مبارکې حفاظت دی اوس به تا ته ګوري چې څه کوې که نه کوې او مسلمان نو د مسلمان ملک موږ په دې دا ناړخه کوو الله د بېشک دا زما ایمان دی چې الله تعالی مخکې م حفاظت کړی دی او دا زما ایمان دی چې بیا به هم کوي بیا به هم کوي او کولی شي الله تعالی طاقت شته په خپل پیغمبر الله زما او ستا زیات خفه کېږي خو الله به مو ته هم څه امتحان کوي افغانستان باندې راغلل ویې وو والله خو به ته ګوري چې ته امداد کوې که نه کوې په عراق باندې راغی ویې وو او هغه بله قبله چې کومه بیت المقدس ولې هغه قبله نه وسو یو وخت خو هم زما قبله ولکه بیت الله غوندې دغه اسرائیل پر راغلی قبله کو پر یو دیوال ونې کړ ولا بل دیوال ونې الله خو ابابیل نه راوستی ابابیل الله هغې وخت کې راوستل چې کوم وخت کې د مسلمان طاقت نو خو د مسلمان خپل طاقت شته یو د عربو د دې حجمو بس سربراهان لس دسمنه دي په ټول اوتله یو لس دسمنه دونه غټ غټ وجودونه یې او ورشه د یو محلات وګوره نو قسم دی که په یو په محلاتو کې سار نه شروع شي نو په درې ورځې کې د بلې دروازې ته هم نشي وتی په امریکا کې بیک بیلډس پراته دي د یو شل او دېرش ښځې دي د څه لپاره یې دا مشره وسله سره شته
بیا زمونږ دا به رانیغ شي ما له خو زه خو قسم دی بعضې وخت کې ذهن مې کارونه کوي جی مونږ ایټم بم جوړ کړو ما جی میزایل جوړ کړو پر اخباراتو کې به تاسو وینئ شوتې جوړ کړي شوتې پېژنئ که نه پخوا چې مونږ ماشومان وو دغه به هم پرې کوله شوتې جوړ کړي او صاحب ولا 15 کړي جوړ کړي او لاندې لیکلي پاکستان میزایل جوړ کړی دی او ظاهر بره روان دی په اخبار کې شوتې جوړ کړي دا سک میزایل یو سړي سره تو تماچه ده نو تماچه څه دپاره چې دې بسته حفاظت کوي او که ته به ولې حفاظت کوي جواب پورګرا د تماچې به ته حفاظت کوې که ستا به کوي حاجي صاحب ستا به کوي تو خو به نه کېږي یو تماچه او زه به یې ساتم نه تماچه خو د دې لپاره چې دا ستا حفاظت وکړي ټوپک دې لپاره دی چې دا به ستا د کور حفاظت کوي ته به یې نه کوې نو صاحب به مونږ د خپلې ټمبم او د میزال مونږ حفاظت کوو مونږ ته ټمبم او میزال جوړ کړی دی هسې نه امریکې رانه یو نسي هسې نه هندوستان یې رانه خراب نه کړي اسرائیل په حمله ونه کړي هغه یې رانه خراب نه کړي خدای دې دغه ټمبم او میزایل بېخو باندې چې حفاظت کوم او زما ونه شي زمونږ په دې علاقه کې پخوا چې ده یو سړی روان و هغه سره تماچه وه مخرور او مخرور او د شپې پې پولیس والا راغی ګاڼی نه ووته پولیس والا وپوه چې تماچه ورسره د اوس ګوله راغېستې ده په پوک پرته را پې ورغی لکه دا لاس کې دې څه دي وایي دا چې ګوله ده که نه په پوک پرته ده هغې یې ګولې دی وایي ته وښایې لاندې دې څه دي تماچه یې لاندې پټه کړې تماچه یې ترې راویستل چې تماچه دې هغه سپۍ واغېستله ورته وایي لایسنس یې شته دی ورته وایي لایسنس یې په دا خوله کې پروت دی خو که ما دله سره نه دی خوله کې پروت دی خو که ما دله سره نه دی السیف بالساعد للساعد بالسیف دا عربی متل دی توره به ته چلی تا به نه چلی تا لاس کې طاقت دی که نه په پسه توره به دله تو دشمنانو نه کار ووایي او که لاس کې طاقت دی او تیره توره سره غاره کړي او یو غره دی در باندې جو غورځوه او توره به دې ورته پرېښې او لاسونه به دې بر اوکت کړي ایټم بم دی او میزایل دی او وسله ده او 85% بجټ دا زما په دې وسله لګي قوم غرق شو او ورېږه فوج د مضبوط طاقت او ټینکونه دي او جزونه دي او چې دا هغه ځای نه امریکا پې دبه وکړي پې لاسونه رپي امریکا پې دبه وکړي شبه په دغه ماشومانو ګوډه ورو دغه جینکۍ او د ماشومان په وینو کې لیت پیت کا نو بس بیا هغې ته نه ګوري بس درزې پې شروع کړي چا په بلوچستان کې او په باجوړ کې او په وزیرستان کې ګوډه وروه ولې امریکا کا خپتی که زه نه ورم خو هغه راځي او اوس خو اعلان کړی دی وایي که په امریکا اعلان کړی وایي پاکستان کې که کوم ځای ماته دهشتګرد ښکاره شو وایي زه په خپله پرې ډایرکټ حمله کوم دا مله څه ملک دی دا څه ملک دی دا څه مشران دي دا څه غیرت او څه ایمان دی زرونو په دې ځان له مخه پکه خپخه کوئ د الله نه به غواړو موږ وایو چې الله د خپل کور حفاظت په خپله وکړي الله د خپل پیغمبر او د خپل حبیب د وطن حفاظت په خپله وکړي خو په دې به ځان له نه ښه کوو موږ به څه کوو صرف جومات کې به ناست یو لمونځونه به کوو او تسبیح به اړو او دواګانې به کوو ډوډۍ به خورو او ګرمو ورځو کې پکو ایئر کنډیشنو ته پراته یو په یخو کې ویټرو ته پراته یو ولې الله زه مسلمان پیدا کړی زما وجود د پیغمبر د وجود نه نیازبیت دی څه زمونږ وجودونه صحابه کرامو د وجودونه نیازبیت دی هغه ګولونه وجودونه هغه د الله خوښ هغه نیازبین وجودونه هغه د خندق کې لګیا دی کار کوي تورې دی چلی هغې خو د پلوګ او په ناره باندې لګیا دی او خپل د دین حفاظت دی کوي او زه صاحب ناست یم او بالغ ته مې ډډه والی یا الله د خپل کور حفاظت په خپله وکړې ته څه شوې د لس دسمن عربو د مشران څه شوي یو امتحان او ازمایښت راغلی دغې غزوه خندق کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم زنانه چې دي که نه بړه مونږ ښځو نه هم بېکار وي ښځو نه هم مونږ بېکار وي زنانې په یو قلعه کې بندې کړې او حضرت حسان ابن ثابت رضی الله عنه بوډا سپین ګیری و دی یې پې مقرر کړو چې ته ردي څوکۍ کوه زنانې د کورو نه رسې هسې نه زناو ته څه نقصان نه رسوي یو یهودي راغی چې هغه راغی هغه په دې دا خیال کړو چې دا زنانه یوازې دي او که دوی سره سړي شته ولې که یوازې نو د هغې په نیت کې دا سوچ و چې په زړه کې سوچ و چې د زنانو ته څه تکلیف ورسو نو حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها د نبی علیه السلام مبارکه ترور ده
ترور د چا ده. هغه ورله حسان ابن ثابت ته وی ها لرګي ولا ورکو د خیمې نه باندې سوېستو وی دا ولو د يهودي په اثر و. هغه ورته وی د ما لاس روپی د بوډا سړیم دا کار چا کول شو تا کمزور وړي د بوډا وی خنشه کول یو بس په خپل ورغر ولا وغه يهودي د بانس د خیمې د بانس په لرګي و سره ولا و مرداري چې مرداري کو نو او ته وی چې د بوره خزیمه زنانه ما او تسلی او دا مړی چت کا او د دې خیمونه پورې غاله اخو غورځو. هغه ورته وی چې زه بوډا ستړی مزه دا نشم کو زما خلاص او پیرپی نو وی زه خو پرسي سړی لا کوته نشم ورولې او دا ګورزور غواړي کدي اخو غورځو نو دا کافر به ویني او به یریږي وی به کې سره جوړستلی شتا نو به تقتی او کدا سه نو نو کافر را باندې ملونه کی وی زه خو کمزورې ملاسونه خپې مې رپی زه خو نشم اوچتو. اسپینګری بوډا شاعر د نبی علیہ السلام مبارک نو دا په خپله ورله او پکې ولا صادر واچو او ریخ کا هغه کافر او د خیمونه د هغه قدانه پورې غاړه غورځو. نور یهودیان شاته ولاړو چې هغې قتل او مسلمانان ډېر هوښیار دي ښه ښځې یوازې نه دي پرېښه سړي به سره شته دا دې ګوره زموږ یو کافر بم ورولېږه نو ملې راته بار راوغورځو وتښتېدل. هغې ښځو کې دونه غیرت و دونه غیرت او نن زمونږ پلې کې فخر کوي فخر وی امریکې راته یو ټلیفون وکړه او راته یې وویل چې ګورې که زما یا به زما مرسته کوي یا به د افغانستان مرسته کوي. ما ورته ویل چې صاحب خپل کتاب کې لیکلي دي ما ورته ویل چې صاحب بس تابعدار نو چې کوم سړی د امریکې قرآن کې الله سوي ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار کافر او تزان ما مایل کوي هغې سره دوستانې مه جوړوئ په اخر کې اور دی په دنیا کې هم ستاسو ناکامي او تباهي ده. زموږ نن ټولو خواهشات او محبتونه او مینې او تعلقات دا د امریکې سره دي. مونږ وایو امریکا ده او دا سپر طاقت دی د الله طاقت هم یې دی امریکا ده او که امریکا زمان لاس والی او یو حمله را باندې وکړه نو بس زمونږ دا ټول وطن تباه کوي نو تباه دې شي که چې مکه مکرمه تباه کوي خیر دی خو چې پاکستان تباه نه شي چې د نبي علیه السلام په روزه مبارکه باندې میزایل اولې او بم پیولې خیر دی خو چې دما ملک تباه نه شي. بهر کې په مسلمانانو کې په الحمدلله غیرت شته عوامو کې مسلمانانو کې غیرت ډېر دی خو زمونږ په حکمران طبقه کې غیرت نشته. حکمرانان چې څومره دي دا ټول د امریکې او د برطانیې ایجنټان دا خو یې راوستي دا هغوی خلک دي په مونږ پاسې کېنولي او بیا زمونږ حکمران طبقه یره دا خو د زړه نه توال کوي د الله ذوالجلال نه چې پروردګار هم د دې ظالمانو نه خلاص. د دین دشمنان د امریکې ایجنټان د پیغمبر دشمنان د قرآن دشمنان د مدرسو دشمنان د علماو دشمنان د پټکو دشمنان دي د ګیرو دشمنان دي د مدرسو دشمنان دي د طالبانو دشمنان دي د ستا د غیرت او د ښکلې جامې دشمنان دي روشن کړي وو چې بس هلک او جینۍ دا په بربندو جامو کې روشن خیال او په بازارونو کې منډې وي او په سړکونو کې منډې وي او دا هر چا خپله خوښه او لکه په ځنګل کې چې دا سپي او خراو او دا حیوانات څنګه یو بل سره ژوند تېروي چې مسلمان هم دقسې ژوند تېروي دی ورې سوچ او دی فکر دی. د اسلام دشمنان داسې بلاګانو باندې مونږ ولیدلي یو وزیر او تاسو ولیدله چې هغې صاحب په فرانس کې د جز نه د یهودي سره په چترۍ راټوپ کړې د پاکستان وزیر څه نوم یې نه لوپر بختیار د نیلو سره مو وایه لوپر بختیار صاحب په دغه ځای راټوپ کړې په چترۍ باندې او یهودي سره یې راټوپ کړې او په یو رسۍ کې دواړه ځمکې لرالل او بیا تاسو په اخبار کې د دواړو فوټو لیدلې نه یو بل ته ورته غالو د پردي یهودي کافر ته په خولې یې نه شو ویلې دا نه د بې حیایي خبره ده دا څومره شرم دی په دې نه شرمېږي په دې دوی له حیا نه ورځي برمن به ځي امریکې ته او برطانیې ته او نورو ملکونو ته په دورو باندې
شرم پکې نشته، حیا پکې نشته، غیرت پکې نشته. د دې د بې شرمۍ او د دې بې حیاۍ د لاسه به مسلمان هر ډغره بخوري. زمارونو په دې به ځان نه خوشحاله وو چې یاره الله به حفاظت کوي. غواړو به د الله نه حفاظت او دا الله ایمان دی چې الله به حفاظت کوي. خو موږ به څه کوو؟ موږ باندې دا یو آزمایش دی، یو امتحان دی په مسلمان باندې راځي. او د خدای نه بس دا سوال کوي، دغه ظالم خو چې دا کوم سپیره دا سپکه خبره کړې ده، الله خو دې د امریکې په دغه اقتدار پسې په سترګو ړوند کړي. او چې دا کوم زمونږ په ملک کې د هغوی جنتان دي، نو پروردګار د امریکې ته ورته ورسوي، زمونږ عمل کې دی الله خلاص. ذهن په دې څومره ظلمونه، ماشومان، هلکان، جینکۍ د مسلمانانو بچي مدرسو باندې بمبارۍ او هغه په اور کې سوځول په اور. او دومره بې حیا چې مخکې ورځو کې تاسو ولیدل چې په هغه جامع حبسه کې خلک منزله ورلل که نه د چې عامو باندې، نو هغه هلکه چې اوس هغه ملبې راغونډوي، نو تاسو سره خو لږ ګاډي نه دي که نه، بولډیزر یې سره دي، ګاډی یې سره دي، دا څیزونه نو هغه پریښي نو خلک به تلل او د هغه ماشومانو جینکو هغه شلېدلې ټوکړې جامې به یې راوچتولې. دا ګوره مسلمان له په زړه کې سرومبې منډې او هغه د ماشومانو هلکانو جینکو هغه او ډوکې به یې راسې راوچتول. ظالمانو سین کې وغورځوئ. د دې طرف ته ښخ کې مسلمانان دي، د قوم بچي دي، د قرآن د دین بچي دي، د اسلام بچي دي. نو چې ظلم هم وکړو، زیاتې هم وکړو او داسې بارود یې پرې وورول چې هغه یې سوځولي وو، نو دا خو ونه پټ دی که نه، دا نه شئ پټولی تاسو، ټول پرې د پاسه نه شي اړولی. دې لپاره قصدن بار پرېښو کې دا مسلمانان نور هم دې خفه. هغه اخبار کې ما ولیدل چې هغه دغه بیا راویستل هغه ټوکرې او خلکو به خپلولې، مسلمانانو کې غیرت شته که او هغه هډوکي پراته، ماشومان لوپټې پرتې، د جینکو هغه جامې پرتې په هغه میدان باندې. دومره ظلم. اخر دا امریکا راغله دا بمباري وکړه، د هندوستان راغی دا بمباري وکړه، دا روس راغی. دا مسلمان دې لپاره عمل دی، دا دې لپاره جوړ شوی، دا قرباني د پاکستان دې لپاره جوړه شوی. دا خلکو چې دا وینه تویې کړو، دا دې وته دا وتونونه پکې دا مسلمانان پکې شهیدان شوي، دا دې لپاره چې زموږ مدرسې او زموږ په قرآن په حملې کې د قرآن شریف پاڼې پرتې وي. الله اکبر، ټوټې ټوټې پاڼې. ظالمانو دام راغشتې نه شوي. حکومت ته څه دي؟ لږ ګاډي دي، لږې بولډیزرې دي، په دې خاورې تاسو نه شوي اړولی، د بار نه کړو چې خورې پرې واړوئ، یو کند هم نه کړو که نه استګزام پکې ټوله پاس هم پرې خاوره اړولې. خو دی قصدن خو د امریکې ته ښایي دا به یې وویني چې زموږ د خپل قرآن سره دغه لوبه کوو چې ته خوشحاله شي، د خپلو بچیو سره دغه لوبه کوو چې ته خوشحاله شي، د خپلو مدرسو سره دا چل کوو چې ته خوشحاله شي. نو د الله زور هم شته، خیر دی ښه، دوی په زور چلی، خو د دې د زور نه زیات د الله تعالی زور شته. د چا په زړه کې خوف الهي وي، د الله یری، دا سړی کامیاب دی. دا د عبادت بټي کی دی، به د ګناه نه بچي، دی به الله هر وخت راضي ساتي. او چې د کوم انسان په زړه کې د الله یره نی، ټیک د دنیا خو به سور ودې د مزو وي، خو دنیا کې به هم پریشان یو، الله به هم ته خفی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم څومره لوی شخصیت دی، دومره لوی شخصیت چې بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر د الله نه مرتبه لاندې د ځکه چې الله خالق دی او نبی علیہ السلام مخلوق. نور په ټول مخلوق کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه بهتر شخصیت بل څوک نشته. د نور خلقو شفاعت بکئی د قیامت فرض، د گناهګار امت شفاعت بکئی. او په حدیثو کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې دا ټول خلق د محشر پر ورځ باندې د آدم علیہ السلام نه واله تر عیسی علیہ السلام پورې او بیا د هغه نه پس زمونږ د نبی علیہ السلام پورې دا ټول خلق به پیغمبرانو له په جرګوزي، هغوی به شفاعت نشي کولی، ما له به راځي او زه به ورله شفاعت کو.
دومره عظیمه مرتبه نبی علیہ السلام ته الله ورکړې ده. لیکن سره د دې نه عائشة صدیقه فرمایي رضی الله تعالی عنها چې نبی علیہ السلام به د شپې الله ته ولاړو، داسې به جلل، داسې چې د سینې نه به د کټوې د جوشېدو اوازونه راتله، لکه کټوې چې جوشېږي. دا د الله یره لپاره کې. او دومره اوږد قیام به کو نبی علیہ السلام، دومره اوږد ولاړو، دومره اوږده ولاړه چې د خپې مبارکې به وپړسېدې حتی تورمت قدمامو، دا خپې به وپړسېدې. نو عائشة صدیقه فرمایي چې ما به ورته عرض کوي، چې ما به ورته عرض وکړ چې د الله رسوله دا ته خو الله هر څه بخلي دي، مخکې وروستو الله پاک پیدا کړي، د ګناه نه الله محفوظ پیدا کړي. نو سړی خو عبادت دی لکه چې زما ګناه معاف شي، ما نه الله رضا شي. نو تا نه خو الله راضي دی، الله د خوشحاله دی، هر سره ته الله بخلي دي، د خلکو سفارشونه بکې. ګوره د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي افلا اكون عبدا شکورا. عائشة نو بیا خو مال ډیره ولاړه پکار ده، ډیره جلا پکار ده چې د الله د دغه نعمت نورم شکریا ادا کړم. دا یره و د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فضل کې قسم ده. د دواړو جهانو مبارک سردار د نورو سفارشونه کوي او د الله ذوالجلال ګوره څومره یو ځل فرمایي وی هیڅوک خپل عمل نشي بچ کولی. لن ینجی احدا منکم عمله، یو کس عمل نشي بچ کولی. صحابه تپوس کی ویلا انت یا رسول الله، تام خپل عمل نشي بچ کولی، و امام نشي بچ کولی تر سوچ دا الله فضل نہیں راغلی کہ اللہ میں خپل فضل کی راگیر کی الا ان يتغمدني الله برحمته، کہ اللہ خود خپل رحم او د خپل کرم صادر کے اون غختم ٹکتا ما هم نشي بچ کولی. حالانکہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمر الوی مبارک عملو. انسان با عمل کئی چه عملو نکی اللہ رحم نکی، عمل بکے او پڑھکے و یارا خامقا ساتے. دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیر خکل عمل بہترین خشتار زیاد او دا اللہ نعمتونا پی سمر زیاد تی، دا اللہ فضلونا احسانونا اور باندے سمر زیاد تی. نظمارونو اصل سیس پدے ذلک تقوی اور قرآن حکیم اول آخر پورے اولٹوا دا یو ٹکے بھئی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مسلمانانو دا اللہ نو یرے گیا. دا بار بار یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے دا ایمان خواندانو اللہ نو یرے گیا. گورے دا سیرہ کی دا اللہ سر مناسب ہے، مار لڑم غندے یرہ نا چی اگے کہ دا اللہ عظمت لوئی وی بزرگی وی پکے او یرے گیا دا اللہ نا. بلے کہ بار بار رب العالمین قرآن حکیم پہ فرمائے کہ دا مانا او یرے گیا پزلے کے خوف پیدا کے، خشیت او یرہ پیدا کے. دا بہترین نسخہ درو پزلے کہ انسان یرہ را لیرہ کہ دا قیامت یو رد را روانہ دا او اللہ پا دے قادر دی جمانہ تپوس پولیس او کئی باران درو خبرم ندا دی با پنے غلار روان. پا دنیا کم زب یولان مثال در کم گڑ چیلے چی شپون کے سرائی نو دا کم و گڑ چیلو قدلکی چی دا یرائی چی کزد دی رمین اخوا لاغشم دا شپون کی را نشلق باسی اچھر مخوان دی. او دا کمی گڑی چیلے پدلے کی چدا یہ نی اگا یو قوام مندوی بل قوام مندوی پاسو زمیداری اکثر رونا پلارا چیزے غویان در مخ کیوی نچی چوکا در سرائی او لگا غندی چوکم غوی تولقے سنگ تیز دی یا یوی چیز ور پسی تلجی بی چی معمولی غندی چوکا اسم و تولقے چی وی نواہی اسم و تا چوکا ولقے برابر روانی یا کم غوی چی اگا والم کئی او چه مالک اسم پہ خش ناری کی دباو پیو کی ماغا برابر کی. گورا ہوئے دے حیوان دے او کذر کی یاری دی تک روانی تک کار کئی او کذا حیوان او دا غوی دا دلنم یارا ہواتا یرا مالک کو زمانیشتا یا مال غزار نرہ کئی بیا پنے غلار ندی تالا پٹی کی بیا یہ بمسمنہ کئی. دارنگی انسان دی رونو تو پذر کے یارا وا کہ زمان اللہ تپوس کولی کی دا کو زمانگا ایمان دی دنیا کیم کولیش و خیرت کیم کولیش و قبر کیم کولیش. بیا زمان رسول دنیا نے اوڑے رلوی مرحلہ دا قبر و دا خیرت را روانا دا و اللہ وی تپوس بکوما
پاتې نه ده دا خبره وی کوم به دا تپوس نو چې دغه یره د انسان په زړه کې راشي قسم دی که هغه بادشاه ولې نه دی دی به په خپل نرم بستر کې خوب نه کوي نرم بستر کې چرې به هم دی خوبونه کوي مولا ولې نه دی بزرګ ولې نه دی نیک ولې نه دی دی به الله ته جاړي او غریب او مسافر او مسکین او ګناهګار ولې نه دی دی به د شپې هم الله ته جړه او فریاد کوي او د ورځې به هم الله ته جړه او فریاد کوي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د شپې به ګرځېده خلیفه امیر المؤمنین دی ته وایي د شپې به ګرځېده معلومات به کول څوک خفه دی او که څوک خوشحاله دی د مدینې شریفې نه بار ووت یو ځل یو صحرا ته لاړ اونې بوټي دي او دی پکې روان دی یو رڼۍ ولیده ورنږدې شو چې ګورم چې دلته څه شی دی دا رڼا په دې شپه کې په دې میدان او بیابان کې څه کوي چې ورنږدې شو د هغې نه د انسان د فریاد اواز واورېد لکه یو انسان چې زبیرګي کوي اواز یې وکړ الله مو به خصوب دي څه چل شوی دی د خیمې نه ولې یو سړی راووت وی او دا زما کور والا دي دې خیمه کې دی او بیمار دی فریاد کوي وی څه بیماري ده وی د ماشومانو بیماري ده اولاد تکلیف دی ورته نو بیا وی مسافر څوک نشته وی دې ښځې سره د څوک د خدمت شته ولې چې د کوم انسان دا تکلیفي نو هغې له خامخا یو بني ادم په کار کې هغې خدمت وکړي وی نه څوک هم نشته یو زیم یو مې راښځه وی ښایي څوک نشته وی نه په یو منډه کور ته راغی خپلې بیبي ته ګوره عمر فاروق امیر المؤمنین دی د مسلمانانو بادشاه داسې بادشاه نه لکه زمونږ دا بادشاهان دا ګوډاګیار داسې بادشاه نه د پاکستان چې لس یو ځای کې ردی نه بادشاهي زیاته و 2 لکه مربع میل 2 لکه مربع میل علاقه د هغه لاندې وه دا بادشاهان د هغه خپو کې اعلان شم دا الله نه یری څونه و خلیفه د مسلمانانو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلیفه دی مجاهد څومره خوښ د دواړو جهانو سردار ته راځي بیبي له فلان کې یو مسافر سړی دی مسافر ښځه او فلان کې ځای کې خیمه کې غریبانان دی لري او ښځې ته ډېر لوی تکلیف دی او فریاد کوي جاري هېڅوک نشته د هغې مظلومې بې کسې اوس ښځه انکار ونه کړي چې زه خو ستا خدمت کوم خو کور کې دننه کوم زما څه کار دی چې بار ځم او په صحراګانو کې د پردو خلکو خدمتونه کوم ته امیر المؤمنین بل څوک راوړي نو ښځې ته ګوره په مینت وایي نو ښځې مسافره ده مظلومه ده تکلیف کې مبتلا ده څوک ورسره نشته الله به ډېر لوی اجر او ثواب درکړي کراسه او امیر المؤمنین تابع ده داسې ښځه خو نه څه چل دی ورته د ماشومانو د پیدایش تکلیف دی نو هغه زنانو ته خو پتې چې کوم سامان لګېده او کوم خوراک لګېده او کوم څیزونه زر یو ګوټه تیاره کړه اله امیر المؤمنین مخکې کېږه عمره چې زه در سره زر ځم ګورې دا سخت تکلیف ورورسېدل خیمې ته او د امیر المؤمنین بیبي د عمر فاروق بیبي ورننوته د هغې پوره خدمت یې وکړ سړی یې تیرابار کړه چې ته بار ته راوځي هغه لګیا دی د عمر فاروق سره خبره یې ترې کوي پېژني نه چې د عمر فاروق امیر المؤمنین او دا لګیا ده د هغه مریض زنانه خدمت کوي داسې خدمت یې وله وکړو چې الله تعالی هغې زنانه له زوی ورکړ بچې پیدا شو چې بچې پیدا شو د عمر فاروق بیبي په منډه بار راووته د خیمې نه وی امیر المؤمنین مبارک ته شه ستا دغه مسافر رور ته الله زوی ورکړي او چې دا خبره یې وکړه نو هغه سړی پره پی شو هغه ته خو پته نه وه د عمر خو ډېر لوی روب و ډېره لویه دبه وه د عمر فاروق رضی الله عنه داسې خبره خو نه وه خلک به ترې یېرېدل متیاجې به د یهودیانو عیسایانو په بسترو کې کولې د عمر نوم به یې واخېسته او ګورې دا یقینا تاریخي خبره ده تاسو خو به اورئ خو دا تاریخي خبره ده چې یهودیانو عیسایانو به خپل بچیو د کول او جړل به دا ټکې به وي جاء عمر راغی
دومره د هغوی په زړه کې هغه یره پرته وه حالانکې ظلم یې تر ننه پورې چا سره نه دی کړی. اوس خو دا یهود او عیسایان د مسلمان سره څومره ظلمونه کوي. هغه د ظلم بادشاه نه ده کړی. هغه اقلیت لا یهودیانو د عیسایانو نه خپل حق ورکړی. د کافر د ګرجي حفاظت یې کړی دی. هغه یو داسې امن قایم کړی چې د مسلمان زندګي په خیر او په خوشحالۍ وه او جناب د یهودي او د عیسایي او د کافر ژوند هم د خیر او د خوشحالۍ و. دهشتګردي هغه نه ده کړی. اوس خو ظالمان چې لاس کې طاقت وي او مسلمان ظلم کوي زیاتې کوي. وی امیر المؤمنین مبارک دی شه وی ستا د هغه مسافر ورغوی شو چې هغه دا ټکې وټې د هغه مسافر پرپی شو. او دا مې څه غلطي وکړه. د عمر د امیر المؤمنین په ښځه مې د خپلو ماشوم د زنانه د بیمارۍ خدمت وکړه. دا شو او چې هغه ښځې دا ټکې واورېده هغه هم نه وه خبر. نو د ولادت نه پس چې هغه بل کم تکلیف زنانه له راځي دومره یره پیړاله چې هغه تکلیف یې الله تعالی پوري خد یارې د وجه راغی زتړې عمر فاروق ته پکو پنډو لاس کېښود. د مسلمانانو خلیفه امیر المؤمنین معافي غواړم ما خو تا سره ډېر زیاتې وکړه. په شپه مې وکړولې او بیا تاسو بیبي سره مې ډېر زیاتې وکړه. دا خدمت خو د دیانو خدمت دی او دا ما ستاسو د امیر المؤمنین د خلیفه په بیبي د دیانو خدمت معافي غواړم جی. عمر وی ولې دا زما فرض دی. ما نه که د قیامت پر الله تپوس وکړي چې ستا د مدینې په ګاونډ کې یو مسافر سړی او مسافره ښځه تکلیف ورته و تا ورسره څه امداد کړی دی الله له به د قیامت پر څه جواب ورکړو. دې ته خلیفه د مسلمانانو وایي. د دیانو خدمت په بیبي باندې کوي. ولې لکه خوف خدا یره پرته ده. الله دې زموږ په زړه کې یره پیدا کړي. یره چې پیدا شو په زړه کې والله ما د هغوی مثال درکړه چې داسې ګوی وي چې په د ښکرو شلول کوي او سخت خطرناک ګوی وي او چې د مالک د چوکۍ یره په ذهن کې پرته وي مجال شته چې د لارې نه بل طرف ته قدم خو والي. انسان په زړه کې چې یره دی به ولې ټیک نه روان. خو زموږ په زړه کې د الله یره نشته. حقیقت ته ګورې موږ د الله نه یریږو. هسې په خولې زباني جمع قرض چې الله او د الله قدرت او یره عمده عمر فاروق رضی الله عنه دی. یو ورځ روان دی د مدینې شریفې په کوڅو کې یو د جګړې اواز یې واورېده. کور کې دننه د زنانو جګړه ده. دی ورته ودرېد چې معلومات وکړم څه چل دی. لور او مور په جګړه دي. مور ورته وایي وی لورې په دې پیو کې اوبه واچوه. لور ورته وایي مورې دا ګناه ده. یاره لورې واچوه پیسې به وګټو. مورې الله له به جواب ورکو. عمر فاروق اعلان کړی دی. ګوره لور داسې مسلمانه ده. عمر فاروق اعلان کړی دی چې که چا هم پیو کې اوبه واچولې او زه پې خبر شم سزا به ورکوم. مورې امیر المؤمنین خلیفه اعلان کړی دی. مور ورته څه وایي ای بچې دلته امیر المؤمنین کم دی اخو شپه ده نیمه څه خبرېږي زموږ نه لږې غوندې اوبه ورکړي او جام ور واچوه. یې مورې که امیر المؤمنین نشته عمر د هغه رب خو شته که نه دې ته ایمان. امیر المؤمنین نشته د هغه رب شته. امیر المؤمنین موږ نینی د هغه رب مینی. امیر المؤمنین په تیاره کې نظر نه لګي د هغه د رب تیاره کې هم نظر لګي. امیر المؤمنین په کوټه دروازه دننه ناست چانه نه دی خبر د هغه رب په کوټه دروازه دننه نه دی ناست. هر وخت کې د انسان نه خبرېږي. په دې جګړه دي وایي اوس موږ څه کوو. پیو کې اوبه ګناه د چورلټ غټه ګناه. اوبه د قیمت شی نه دی او تا قیمت ته ورسوله. پیسیر دي مثلا او پاو دې پکې اوبه ور واچولې نو 15 پاور ته جوړې کړې نو هغه اوبه دې د پیو په قیمت خرڅې کړې. وی دا پی دی او پی نه دي تږي نه شوه اوبو ته پی او د پیو په قیمت یې خرڅې. د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي من غشنا فلیس منا. چا چې زموږ مسلمان رور بی سره تږي وکړه دا زما ډلې والا نه دی. زما په لار نه دی روان. نو چې د پیغمبر په لار نه دی روان د چا په لار به روان. ما یو بنیادم ته وی ډېره زمانه وشوه ډېره زمانه مې پیو کې اوبه اچې
فریاد او شکایت دی درنه قسمونه راته وخوړه نه ده ما خو دې قسم یې که ما په یو کې اوبه اچوله یې زویه دا تاسې چا ویله زه په یو کې اوبه اچوم نه ما نه دی اچولې قسمونه یې وخوړل بیا مې وویل ما خو په یو کې اوبه نه اچېد قسم یې وخوړه چې په یو کې اوبه نه اچوم دا د ډېرو کلونو خبره ده یو ټکي درته ویلي دي وایي په یو کې اوبه نه اچي اوبو کې پې اچوي لوښي کې مخکې اوبه واچوي او بیا پرې پاسه غوا یا میخه یا چیلیلی شي دا پتګي شوه که نه دا قسم هم ګورې که سړی وخوري نو ګناهګارېږي دی مسلمان په قسم نه چې دوکه کوي څومره تګي شروع ده نن زمانه کې هر شی کې تګي یوازې د پیو خبره نه ده څونه پیسې به وګټي ځه څاروي به دې مړ شي بل ورځ پیله ته به وټاکي بیا به څه کوي ناجوړه به شي بیا به څه کوي دغه غوا چې ده دغه میخه چې دی ده دا د 50,000 روپو زاړو مال به نشي بلار به نشي په 100,000 به په قصاب خرڅ کړي دې ته نه ګورې او که صحیح سوچه کار کې نو دا به بلار به شي مال به شي همغه 50,000 ته به ورسېږي دا خو ورته موږ په خپلو سترګو وینو ګلی شوه او باغونه صاحب وځوړېدل الله ګلی شوه دا د خدای حق په دې باغ کې ورکړی دوړېږي منه باغ مې وینو او نو نه به وی وینه موږ د خدای نه یریږو زموږ په زړه کې د الله یاره شته په کوم څیز کې مسلمان ګډون نه کوي وایه راته پېښور ښار ته ورشه بعضې علاقو ته ورشه او بیا د چایو اوهو چلکې او د پانې او د پوستکي او هغه میده کېږي او هغې د رنګونه ورکېږي او په مسلمان یې خرڅه چې مسلمان یې دغه چیز او دا د پلانکې کمپنۍ چې ده او دا د پلانکې کارخانې چې ده زما یو شاګرد دی د هغه دوکان دی هغه نه مې تپوس وکړو مې چې ښه اعلی چې یو کاروبار دی ما ته وی او چې راواغېسته ما وی ګډه او ټګي خو به پکې نه وي شته پکې ما پکې نه ده کړی شته پکې کم از کم ما پکې نه ده شته پکې مې کم لی پکې کېږي نو یار دی پکې کېږي کراچۍ نه چې راځي د بار مل نه کراچۍ چې بندرګاه کوزه شي هلته ورته غټ غټ بټونه لګېدلي دي او تراقار پرېږدي او رنګونه ورته میلاړېږي دا څه دپاره نو پیسې دپاره دا څه دپاره کوي وایه راته پیسې دي چې پیسه وګټي دې ته نه ګوري دغه سړی چې دا پیسه د نازمېږي ډېر بشي دولت ډېر بشي کرورونه بشي ایربونو ته به ورسېږي خو نازمېږي قسم په خدای که ازمېږي قسم مې راته یو لوی سړی دی نوم یې نه اخلم اولی ته مې زموږ خدای پاکو بخښي هغه له راغی هغه سره بیټه کې کېناسته کر سر ته او صاحبه ما ته دعا وکړه زړه مې پریشان ډېر زیات خفه ډېر خفه هغې غریب چې کوم فریاد وکړو زما پرې زړه وسوځېد او څه وظیفه راله راکړه څه چل وي ما ته هم پته نه لګي چې ولې خفه نیم خبر د بچو سره جګړه ده د ښځې سره دې روانه ده نوکران وي نه ته نن بچي مې ښه تابېده ښځه مې ښه تابېده او د مال مې انتها نشته مولانا صاحب دونه مال مې نه چې ما ته نه دی معلوم تورس دی هغه زمانه کې به دې پېښور کې دا تورس دی چې دا پلینکو چې نه وي تورس دی مې دي دومره مې وټلي دي او دونه مې بسونه دي او دونه مې داري او دونه مې کارخانې دي د کارخانو مالک دي ګورې غریب نه یم نه چې کې قرضدار یم په خلکو مې پیسې پورې دي خو انتهایی پریشان یم صلاته وښایه خوب نه راځي چې وده کېږم لپه ګولۍ خورم چې سار پاسم لپه ګولۍ خورم خوب نه راځي دونه پریشان یم او دونه تکلیف دی راته ما یې دا د الله هغه قهر پیسه دې په ناجیازه ګټلې ده او د هغې پیسې ته څوکیدار یې سوه د غم نه یو هفته دوه پس اخبار کې مې وکتل د هغه سړي نوم یې ورکړی چې د پلانکي ځای نه د پل نه ټوپ او دریاب کې غرق خودکشي یې وکړه مړ شو خودکشي وکړه مړ شو دریاب ته ځان وغوړه بچ کړې پیسې نه پریشانی ده بچې بری په هسپتال کې پروتې ته پر هلته هغې غم به رسوې مقدمه راته جوړه د هغې غم به رسوې دشمني درته جوړه د هغې غم به رسوې
लंदन के रिजवी पे इलाज के प्रोत थे, या खुदा सबकुम पैदा पैसे से के تا ته به ډوډۍ رزق پروت نه به شي خوړی رزق درته پروت دی مخکې او خوړی به یې نشي الله پیسه به څه کوي ښه ډوډۍ پرته ده مونږ اکثر د بعضې خلکو میلمانه شو د دې غټو خلکو میلمانه شو ډوډۍ راله ښه مزېداره راوغواړي خوراک یاره جیبه ما بنده ده ولې پرهېز مه دی مونږ ښه شی وخورو ولې میلمانه یو میلمه له خلک ښه شی راوړي هغه پیتی میتی او هغه اوچ ساګ بغیر د غوړو نه لکه ګیا چې انسان خوري ګیا چې صاحب کور دغه خوراک بر دغه خوراک تاسو نه راځي څه ته هم په خور کې پاتې کېږي پته ده د حقیقت ته لوی خلک لوی سرمایه‌دار خلک لوی وزیرانو سره یو ځای ډوډۍ خوړلې غټو موټرو والا سره ډوډۍ خوړلې شاوتل خوري مړه دغه ته شاوتل وي وی سلاد خورم ما ته ډاکټر وی مولوي صاحب لږ پرهېز کوئ نه ولې مې څنګه کوم وی ډوډۍ کمه خورم وی داسې چل کوو چې مخکې د سلاد ملاد خوره نو په هغې به دې خېټه ډکېږي نو ډوډۍ به کمه خورې مې اوس مې شوتل ته کښېنې دغه خو شوتل خوراک شو نه خو سلاد څه یې نه او زه تا سلاد څه شي خو شوتل شو دغه فانې مانې وخوره څه به دغه وخوره دنیا مانې وخوره مودینی او پیاز نه خېټه ډکه کا دا خلک دغه شوتل ته او دغه رشتې ته او دغه ته تاسو وایې دا بوتاوې ته ناست دي بوتاوه به خدای په زما وروڼو اصل سر د الله کرم او د الله رحم دی به څه شی دی د الله کرم او د الله رحم چې پرهېز دې ني او ډوډۍ درته کور د نغري په غاړه ورته ناست دی او د ایرو په شکري کې راته پرته د ایرو په شکري کې او په شلیدلي جام کې راته ترکاري پرته خو چې دا ني چې دا راله خر او دا راله نه لقب وایي دغه ډوډۍ خور کوي که نه کوي دا د الله داد دی که نه دا رزق ګټاو پیسه پیدا کوو پیشابه تکوشه او ډوډۍ ګټه څه به کېده دې ډوډۍ نه چې سملي او مغه بستر کې به سملي چې کم کې غریب سملي صرف دومره ده چې تا ته به قوم پروتي او هغه ته به د مالي ټوټولی پرته چې اغوندې هغه به اغوندې چې غریب یې اغوندي صرف دومره چې ته به کمبل واغوندې هغه غریب به له مالي کې هغه تولی او بړستن به واغوندي چې خورې نو ته به دغه بوتاوا او ګیا به خورې هغه به هغه ښه کچالان او ټیپر او باټینګڼو کې ښه توټې غوړي واچي او شوملې به ورپسې یو جام تک وي او پښې ته به لاس راکاږي او وغورځېږي په کټ کې وړي راوړي به په ګولو د کېږي او دغه غریب چې بسترې ته ورسېد نو قرار به یې ورو کړي کم یو قشو مکان چې ته کم ځای وده کېږي هغه ځای وده کېږي چې غریب وده کېږي صرف دومره فرق به چې هغه به لنتري ستا والا او غریب به لرګو والا کې پروت خوب تم کې ته په ګولو کې هغې په ګولو نه کوي زما وروڼو دا مې دې پورې کوله خبره کوله چې ناجایز فیصله پیدا کړه نو پریشانی به دي داغه ناجایز پیسې به ته سوچونه کې په دنیا کې مو آخرت کې مم سوچې چې سوراو مې پیدا وای دا زموږ پیسې پیدا کو په ناجایز طریقې ترشی کې ملاو مساله کې ملاوټ شی کې ملاوټ پيو کې ملاوټ میوو کې ملاوټ ما ته مغزو کې چا خبره کوله دا میوې دا شلتالان دغه ونوې چې یاره ډېر مزېدار اعلی تک سره خو خوند پکې نشته خواږه نه دي نه پې صرف ته څه خبرې کاربیب کوله جدا شي معده خواږه نه دي وی په دې سپری کوي او دا هغه سپری دا خاصیت دی چې سپری پیو کې نو هغې سره رنګ بدلوي په بوټي کې په سپری کې هغې سره رنګ سور کړي ښایسته مزېدار کړي خولې ته چې واچې ته به وګڼې چې شنه سوه بیا رامې خولې ته واچو کاربیب کو پکې لا بېله پیسه تیږي او دوکا دې لپاره چې پیسه پیدا کړي نور اسم نشته دا سوچه دار دي د چڼې او دا پکې د مټرو دار داسې نه که نه دا د مټرو دار او دا یاره بس ته بیا ویې کو که تاسو ته هم پته لګي او که مونږ ته هم پته لګي هر څه نه خبر وي دلته کې زمونږ په یو مقتدي باندې دې بدرقې روکندي کې په منډه کې ګډه خرڅه کړې وه
او ګټ ته ورته هغه بوسخکۍ چولې وه او چې کور ته یې راوسته ګډو دا تګي نه ابل بخاری کے حدیث تیر شو بخاری کے د نبی علیہ السلام مبارک وینا د کومې زمانه وی ګوري چې ساروی خرڅه ګډه چې لغوا غولاند ولا د پيو مډا کوا مسرات په تپاره مې کې غولاند بولنه ډکه او که غولاند دی ولا دکا کلاو بچا دی خاص تکلا او هغه اول وشل او بیا پکې هغه مر پینو هغه اختیار د کې سړی له واپس راول کېرول هنده واپس وې ګوراغه زمانہ کې امدادو به خلکو باندې کول چيله بوزي چيله منده تا نو غریب تلین شي دومره ولتی د کلی چې ارته بیا ارته رواني زیو د لیول شي او په دې خو افسر او زم دا ول یا غوړه دلته دې د پاره چې کلک به دوکه شي پیر نو په دې خو هغه سلیم پوي دې کړی دا د دوه درې ورځې نه لري افسر به پیر په دوکه او پټګه پیسې پیدا کول الله دې د دوکه او د ټګې د پیسې نه وکړ ای مسلمان په ونه زمارونو هغه زنانا مور سره په جګړه وا عمر فاروق رضی الله عنه کور ته راغی بیبي ته وی د دوی له خزه کو او وری جنې سې کړې حج زوی راوستو بچی یو خزر لپم بابا ستا خو خزر نه زما د خوخې وکې که څنګه بابا چې ستا څنګه خوخې یو جنې مې صحیح کړې ده نو خزه ورته وی کم ځای صحیح کړې ده وی د فلان کې شپون کې لور ده وی امیر المؤمنین تر مسلمانانو بادشاہ زوی د شاهزاده د بادشاہ زوی او د شپون کې لور وی خزه چې کوم جنې ولکم د الله نه یریږي لکه را الله یره پرتا ده زما زوی بل الله داسې مرګري به راشي چې هم د الله نه یریږي زوی به هم د الله نه یریږي کوم بچی پیدا شي د هغې په زړه کې به هم د الله یره الله یره وه کوم ځای ته راورسېدله د شپون کې لور ده د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه این ګور ته جوړه شوه د بادشاه کور لراله د خلیفه د مسلمانانو او د نبی علیه السلام د دویم خلیفه کور ته الله راوست حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کله خلیفه شو بادشاہ شو د به ټوکرې خرڅول قانون یې په اوږه چولي بازار کې روان حضرت عمر فاروق ورغی د مټې نه خلیفه څه کې ابوبکر وی دا ټوکرې خرڅو وی د مسلمانانو کار به څوک کوي چې ته په بازار کې ټوکرې خرڅې ته اوس خلیفه شوې د نبي علیه السلام په کرسۍ کېناستې هغه په جانماز کېناستې د خلکو فیصلې به کېږي جهادونه دا به څه وی بچي به مې څه خوري چې دا خرڅ نه کړ وی راځه تنخواه له مقررو د مدینې منورې چې کوم مشران صحابو د هغوی شورې راغونډل راوست کېنو وی داسې کار دی چې د خلیفه له تنخواه مقرر حضرت ابوبکر صدیق ورته شوی وی تاسو ته پته ده چې زما کوم کاروبار دی او تجارت دی په هغې زما او زما د بچو زما د اولاد ښه ګزاره کېږي ښه ګزاره مې پرې کېږي وی نه بس اوس به هغه پرېږدې دلته د مسلمانانو خدمت پکې وی بیا به ما له داسې نفقه مقرروي چې زما او زما د بچو زما د اولاد ګزاره پرې شي وی ډېره اوله مقرر که نفقه ولا مقرر کړه جناب نو یو ځل ورته بیبي وای دونه تنخواه ولا مقرر کړه چې ایله دې ګزاره وکړو ایله ګزاره بیبي ورته وای چې یو مخصوص قسم حلوا به عربو پخوله وی دا زمونږ حلوا تړه کې او د ماشومانو بچو دې مغې تړه کې او سشتانه چې ولا په هغې باندې سامان راوړم په حکم ولا نو که ته اجازت کې نو ستا پرې تنخواه کې به مونږ په میاشت کې لږې لږې پیسې بچ کړو نو په هغې به د حلوا پخوه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته ډېره ښه ما ته خو نور څه نشته او که تنخواه کې بچت کولی شي وکړه چې ډوډۍ به مثلا شپږ وړې ټول په شریکه نو ډوډۍ پنځه کوي چې ترکاري به یو جامه نو کم یې کړه رزق یې کم کړه لږ لږ ډوډۍ کمه کړه نو څو میاشتې کې لږې پیسې بچت دی دا غالبه پخت سامان
بلکې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته پیسې ورکړې، دا پیسې والا چې په دې سامان لوړ چې هغه حلوا پخوو. وی ښځې دا پیسې کوم دی؟ وی دا مې ستا په تنخوا کې لږې لږې بچ کولې، ډوډۍ م کمه کړې وه، ترکاري م پهوه کړې وه، نو دا پیسې م بچت کړې، ماشومانو هغه حلوا تړه کې ده جړلې، نو دا به له هغه شین سامان نه و چې ولې پخه کړو. وی ښه، وی ښځې دې نه خو معلومېږي لکه چې د دې تنخوا نه زمونږ په کم هم ګزاره کېږي، ځکه چې تا پکې بچت وکړه، موږ خو د لوږې مړه نه شو. فوراً یې سړی راوغوښت، هغه پیسې یې ورکړې، وی دا بیت المال کې جمع کړې، بیت المال کې داخلې کړې، هغه یې بیت المال کې داخلې کړلې او تنخوا اعلان یې وکړو زما د دې نه په کمه ګزاره کېږي، زما تنخوا دومره کمه کړې. دغه خلک به جنت ته ځي. قسم دې کله د مال وویري، رښتیا راته زمونږه د یو شي اجازت دی په دې میډیکل بل کې چې که څه چا په خپله بیماري یا زامن بچي بیماري یا ښځه ناجوړی، نو د هغې هغه دارو مونږ له چې سرکاري ټولو ملازمینو لی ورکوي او مونږ چې څونه غواړو مونږ لی راکوي. هغه ډاکټر باندې هغه بل جوړ کړو، هغه داخل کړو چې څه وایي. ما ته مخکې ورځ کې هغه اکاونټنټ راغلی و، ته د جمعې مانځل هم کله راغلي، ویره ستا بلونه دې کال کې یو بل دی رانغی. ما وی بیماری دی راځي، بچي م ناجوړه کېږي، زم مخکې ورځ کې بیمار وم، بلا علاج مې وکړو، اور هم بیماران کېږي. نو وی ګوره په دې یو کال کې الحمدلله دا کولا او په لوډ سپیکر او دا کیسټ هم غږېږي هر ځای کې. بشیر صاحب خو ما پسې نقدې دی کیسټ رانډک کړي، نو دنیا ته یې وغږی. الله نه ویلي، حالانکہ سرکاری حق میرے قسم په خدای سرکاری حق میرے، لیکن انشاءاللہ العزیز آغا جون نوالت پر دی جون پورے تپوس کوله شي 1 روپے میڈیکل بل میں نه رسو او یریږم ده. حالانکہ مخکې ورځو کې مې علاج وکړ ډاکټر نه، پر دارونو لګېږو، دا ماشومان هم نه جوړه کړي، اور هم نه جوړه کړي، حق مې هم دی. او یریږم کله دله کې یاره مې راشي، زم یاره بس خپله ګزاره کوي بس پرېږده. حالانکہ زمونږ بعضې ملګري بلا شي وباسي پیسې په صحیح طریقه یې وباسي، ناجوړه شي ښځه ناجوړه چې نن سبا خو د 500 روپو نه کم د کې علاج نه کېږي، زیات هم کېږي او کم هم کېږي، او سرکاري حق. لیکن لاړ شئ وګورئ دا زما ریکارډ دی، اسمبلی کې تپوس وکړئ د سیکرټري نه، هغې نه معلومات وکړئ. په دغه دا په دې 3.5 کاله کې زما چې زیاتې مې روغتېري نو یا به مې 2,000 روپۍ یا به مې 6,000 دا هغه بیرونه چې هغه ماشومان نه جوړه شي. او په دې 13 کال کې به زما په خیال چې یو پیسه هم زما څوک ثابته نه کېږي جمارت دی. الله خیر ابدا شي پړې الګ څه سنت دی په خدای ته نو یریږو، الله نه یریږي. پرې ته اقتدارو کې پرې ته کو کې هر څومره پیدا کړي څه سمک پرسنټیجونه او څه ان شاء الله قیامت پر ورځ به د عوامو دغه لاس او زما ګریوان دی نه به خلاص یم ان شاء الله. د ځان راته معلوم زمارونو اصل سیله دا دی چې سړي په زړه کې بس الله یری خوف خدای. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی چې بنی اسرائیلو کې 3 کسان په لاره تلل، باران شو په یو زل او زول شو ګلی شوه، یو غار ته ننوت. چې غار ته ننوتل دا هغه شپه هم ده او ګلی د باران دی. ناګانه د غر د سر نه یو لویه تیږه را پرېوته او د غار په دا خوله د پاسه جوخته وکړه، غار به مکمل بند شو. دا به د بخاري حدیث ده. د 3 واړو د وتو لار نشته چې په کومه به وځي. ایوب یو پیارو هغه نورو ملګرو ته وایي داسې کار دی چې اوس بس زمونږ په مرګ راغی، ځکه چې د غار نه وتل اوس زمونږ سره چاري شته او په وینو مونږ کوم له غار کنیستې شو او خوله داسې بنده شوه چې لکه پکټوې چې برغوړې کې داسې تیکه پې پرېوته چې دا د چاپلا په 1000 کسه په 100,000 کسه هم څوک نشي درکولی. وایي څه به کوو؟ وایي بس داسې وکړو چې کوم مونږ نیک عمل د الله د رضا لپاره کړی دی ابه را مخکې کړو الله ته چې الله ما دا نیک عمل کړی دی، بل به هغه خپل یاد کړي، بل هغه خپل سوال به الله ته وکړو که بچي کوم او که بچي نه کوم نو به شو. ډېره ښه. او یو کس وي الله ما ستا د یارې نه ستا د رضا لپاره یو کار کړی،
وی یو ځل مزدور مې نیولې او په هغه مې کار وکړه چې مازدیګر د هغه اجرت وخت راغی ما ولا هغه خپله دیاري ورکوله چې دا واله هغه دیاري یې پرېښوده ولاړ وی چې لاړ نو ما په زړه کې سوچ وکړو چې یاره دا اوس د سره څه وکړم دا غریب دی او دا دیاري خو د سره ما جوړه کړې وه خو وی خیر هغه دیاري د هغه مې راواخېسته و په هغې باندې مې وریجې والا واخېستې وریجې او هغه وریجې مې والا په خپل پټي کې مې وکړې راشه مسلمان دی دا ولا ډېرې کړه وی هغه وریجې زرغونې شوې چې هغه زرغونې شوې بل ځل بیا مې ولا وکرلې د هغې نه زیاتې وشوې په هغې مې ګډ چیلې واخېستې مریان مې پرې واخېستل خدای پاک هغه مال زیات کړه هغه لږه دیاري الله زیاته وایي څه موده پس دا سړی را وایي چې راغی وایي چې ما له هغه خپله مزدوري راکړه وایي ما ورته چې هغه مخامخ کړې چیلې غلام رهي دا ستا هغه مزدوري ده وایي تو که را پورې کې زما خو لږه دیاري کته مې چې ستا هغه دیاري چې ده نو هغه دله ما په خپل پټي کې کرلې ده او دله مې ډېره کړې ده او دغه شی ته جوړ شوی دی ده الله لپاره وړه یا الله که ما دا عمل خالص ستا د رضا دپاره کړي او ستا د یرې نه مې کړي پروردګاره لږه غوندې رسول راته کوله وکړه چې لږه رڼا را باندې ولګي او هوا که ولګي که نه نو وی لږه غوندې نبي علیه السلام فرمایي چې تیږه اوښ پیدا و هوا هم پې ولګېده او رڼا هم پې ولګېده خو د تلو اندازه بیا نشته دویم کس وی چې الله لږ کونکې مو ګډه چیلی سره ګډه چیلی به مې روانې کړی و دا به مې عادت و چې ماسخوتن به کله واپس رالم به مې اول وشلې لاول به مې په مور او پلار پیس کړل د هغې نه پس به ما او زما ښځې او زما بچو څکل چې مور او پلار به مې نوس کړي نو ما به نه څکه زما بچو به نه څکه ای پروردګاره یو ځل ګړې چیلی ګیا نږدې نه و لرې ورپسې لاړم ناوخته واپس شو چې واپس شوم رالم او ما هغه خپلې ګړې چیلی ولوشلې او لوښې مې د پیو ډک که رالم مور او پلار د هغه دواړه ودو دې د کټ سر ته ودرېدم هغوی ودري ښه ده وایي مونږ له پی راکړه مې په قلار کې تر څو چې مې مور او پلار نیس کړي هغې پورې تاسو نه هېڅ کوي بچی رالل بچی راته رنګېږي دې خپو کې جاړي وایي ما ورته چې بچو تر څو مور او پلار مې نه ویښ شوې او هغې نیس کړي تاسو له نه درکوم وایي سهار شو ټوله شپه مې د مور او پلار سر ته په ولاړه تېره کړه په خپله مې مناره تېره کړه ښځې مې مناره تېره کړه بچي مې له لوږې نه وده شو وایي چې سهار وختې مې مور او پلار بیدار شو بچې ولې نه چې دا پې او خیر دی بیا ورکړې به دې ماشومانو لکه ښځې له به دې ورکړو تا بس کړي نه مور بابا بیبې چې تر څو تاسو نیس کړې نه مونږ به یو څه کم نه کوو نه هغه مور او پلار مې ماړه کړل د هغې نه پس مې هغه بچو له ښځې له پی ورکړ یا الله یا الله که دا مې ستا د رضا دپاره کړي او الله که ستا د یرې نه مې دا عمل کړي او ستا د رضا دپاره مې کړي پروردګاره د لږه تیږه وپوځه وه چې لږه هوا پکې زیاته ولګي رڼا خو لګېدلې ده خو چې هوا لږه زیاته شي الله تعالی تیږه نوره مو پویول درېیم وایي چې الله تعالی زما راته لور وه زما ډېره زیاته خوښه وه دومره محبت مې ورسره و چې دومره محبت د چا هم د بل چا سره نی یو ځل چې ما د ناروا مطالبه وکړه هغې ما ته وی چې هله چې 100 دیناره راکړې 100 اشرفۍ وی لاړم هغه 100 اشرفۍ مې ورله را پیدا کړې نیټه مې ورسره کېښودې او دې ته ورغلم او هغه 100 اشرفۍ مې ورته کېښودې چې راواخلې وی داسې وخت او داسې حالت را باندې راغی چې په هغه ګناه زه هغه قادر شو ګناه و خو چې کله د هغه ګناه اراده مو کړه هېڅوک نشته پیسې مې ورکړئ نو ما ته نه تر هغه لور ووایي چې ای د تره زویه د الله نه ویرېږه ګناه مه کوه د الله نه ویرېږه او که ما سره ډېره دې مینه نو خیر دې نکاح را سره وکړه شرعي ته ورباندې نکاح را سره وکړه خو د الله نه ویرېږه او دا ګناه مه کوه
وی بس هغه پیسې مې متوبخلې چې دا ستاسو خیرات دي او راپاسېدم ګناه مې ونه کړه حالانکې هغه قادر هم چې ګناه مې کړی وي او ډېره موده مې د هغې لپاره منډې والې او پیسې مې ورله پیدا کړې یا الله ستا د یارې نه ګورې پروردګاره که ستا د یارې نه او ستا د رضا دپاره دا ما کار ما کړي الله دا تیږه نور هم وښویو چې زموږ لاره کولو کې د دې غر نه وګي وړقې دغه غر هغه تیږه ترې وښویده او روغ سالم درې واړه نبي علیه السلام فرمایي د هغه غار نه ووتل دا زړه کې هغه خوف پرېښوده یره او د هغې هغه نتیجه او ثمره او میوه په دنیا کې رب العالمین ورته رسي د مرګ الله درې واړه بچ کړل نورو که د الله رضا او جنت حاصلول غواړئ کامیابی حاصلول غواړئ چې موږ دې کامیاب شو په دې زړه کې به د الله یره راوستل غواړو واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى اغه څوک چې په زړه کې دا یره راله چې د قیامت یو ورځ را روانه ده الله ته به ودرېږم ما نه به الله تپوس کوي دا ښه او د بد چې دا یره راله انسان د خواهشاتو نه بیا خامخا ځان ساتي الله فرمایي فإن الجنة هي المأوى د دې سړي جنت ځای دی بس بې د جنت نه بل خوا به نه دي طالبان پې پوهېږي دا ان الجنة هي المأوى ډېره د تاکید جمله ده خامخا جنت ته ده بل یې فرمایي ولمن خاف مقام ربه جنتا سورة رحمان آیت دی د چا په زړه کې چې د الله یری چې د قیامت پر ورځ به زه پروردګار ته ودرېږم ما نه به تپوس کوي الله یو جنت نه براغ براغ جنتونه به رب العالمین ورته ورنصیب او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت میدان کې سړی ودرېږي د دریو څیزونو تپوس به الله کوي د انسان یو د عمر څه کې دې تېر کړ عمر دې څه کې تېر کړ دیم د مال د کم ځای نه دې وګټه او په څه کې دې خرچ کړ کم ځای دې وګټه او په څه کې دې خرچ کړ او بل د مال دا مال شو ایو عمر ځواني دا چې ده که په څه کې دې تېره دا تپوس به الله تعالی کوي ولې ځوانۍ کې سړی لږ په جوش کې وي عبادت هم سړی ښه کولی شي ګناه هم سړی کولی شي نورونو اخیري خلاصه بیا د ووایم چې هر وخت الله په مونږ قادر دی مونږ رانیوي شي داسې ده که نه مونږ د الله نه بچ کېدی شو نه شو بچ کېدی قبر شته د قیامت میدان شته په قبر کې تیارې شته د الله فرشتې شته د الله عذاب په دنیا کې هم شته او په آخرت کې هم شته او دا ایمان وساتئ را یقین وساتئ چې کوم رزق د الله مقرر کړی دی مکه به خورئ چې کومه ډوډۍ درله الله مقرر کړې ده هغه خورئ نو په حلال یې مه ګټه قسم دې هغه به دله په حرام یې مه ګټه هغه به دله الله په حلال هم درکوي او پام کوه مسلمان ته ضرر ونه رسئ تکلیف ونه رسئ ګاونډي ته تکلیف ونه رسئ مسلمان سره ټګي ونه کې دوکه ورسره ونه کې د دغې مال نه ځان ساته پروردګار دې زموږ د دواړو جهانو خیر نصیب کړي او الله تعالی دې موږ د ټګۍ د چورې د دوکې نه محفوظ کړي او ته څه غلطي ګناه زما نه ستاسو نه د نور مسلمانانو نه شوي وي د جمعې مبارکه ورځ ده د پروردګار نه سوال کوو چې الله دې موږ د هغې عفو نصیب کړي آینده له دې الله معقول وساتي دی وجه د اذان نه پس په دعا ویلو کې لاسونه پورته کول شته که نشته د نبي علیه السلام نه دي ثابت انور شاه کشمیری رحمت الله علیه فیض الباری کې لیکلي دي چې په دغه اذان نه پس اللهم رب هذه الدعوتې کې د نبي علیه السلام نه لاس پورته کول ثابت نه دي که چا پورته کړل او که پورته نه کړل څه بدیت یې نشته د سهار مانځه نه مخکې او د مازدیګر مانځه نه وروستو قضا مونځ د قضا مونځ چې دی جناب دا هر وخت کولی شي بغیر د درې وختونو نه یو چې کوم وخت کې نور خیږي هغه وخت باندې کې یو چې نور په دې سر ودرېږي غرمې دې وخت کې باندې کې چې نور پرېږدي دې وخت کې باندې کې د مازدیګر د مانځه نه پس هم قضا مونځ کولی شي او د سهار د مانځه نه پس هم قضا مونځ کولی شي او نفل نشي کول نفل د مازدیګر د مانځه نه پس او د سهار د مانځه نه پس نشي کولی او سجده صفا خو مونځ کې کېږي نو سړی خپله لور یا دوی ته عشر ورکولی شي که نه عشر او زکات لور له د لور اولاد له
زوی له او د زوی اولاد له نشي ورکول. ورور غریب یې هغه له ورکولی شي، که خور غریب یې هغه له ورکولی شي، د رور اولاد د ورکولی شي که غریبانانی، د خور اولاد د ورکولی شي که غریبانانی. خو چې تا نه پیدا دي که زوی دی او که لور ده او که نوسي دي او په ته ته پیدا چې مور دی یا پلار دی یا د هغې نیا نیکه هغوی له نشي ورکولی. لوی په بعضې ګناهونو کې اخته یم دواړه ته وکې الله دې تام د ګناهونو نه وساتي او الله دې ټول مسلمانان وساتي. ایک اور کی بیماری دا اللہ تعالیٰ جو شفا ورکړي. دا واقعه د مار په ما تېره جمعه ویلې ته به نه وي په هغه جمعه باندې. د الله نه ما سوا په بل چا قسم خوړل ګناه ده، لویه ګناه ده. د الله په ذات په کعبه قسم خوړل په نبي علیه السلام دا ګناه ده. ګورې ها د الله په ذات به قسم خورې یا د الله په صفتونو به قسم خورې. یو حدیث کې راځي من حلف بغیر الله فقد اشرک، چا که د الله نه ما سوا په بل چا قسم وخوړه شرک یې وکړ. نو په بل چا په جومات باندې په قرآن باندې په بل چا به قسم نه کې، د الله په ذات به قسم کې. او یو دا دی که یو سړی وایي چې د الله په کلام مې قسم، نو کلام د الله صفت دی. یا زمونږ په دې وطن کې بعضې خلک په قرآن شریف قسم خوري، لاس پې کېږي. نو داسې نه وایي چې په دې قرآن مې د قسم یې ګورې، دا بیا ګناه دی. هغې کې مونږ علما چې څوک پوهېږي نه هغې دا وایي چې ستا د په هغه ذات قسم چې دا قرآن یې په نبي علیه السلام نازل کړی دی. د قرآن مخکې پوه دي سړي په کې یره راشي، نور دا نه چې په قرآن مې د قسم وي، په دې قرآن دا ښه خبره نه ده. خضر علیه السلام متعلق اختلاف شته، څوک وایي وفات شوی دی او څوک وایي ژوندی دی. دا خو ما مخکې خبره کړې ده. نسوار او د سیګرټ او د ګانو د کیسټو تجارت دا ګناه ده، بالکل ګناه ده. دا د نشي څیزونه دي، د ګانو کیسټې او یا د ګانو دا پیسې پیسې خرڅول دا ناجایز دي او ګناه ده. هغه کیسټې چې هغه د اسلامي کیسټې وي، هغه کیسټې چې تقریرونو کیسټې وي، د نعتونو کیسټې وي، د هغې خرڅول دا تجارت دی، ښه تجارت دی، بهتر لکه خلکو ته فایده ده. د دین اشاعت د دین خورول دي او د کې ډېر لوی ثواب. داسې کیسټې څوک خرڅوي تجارت د حلال او تجارت د حلال نه علاوه ډېر لوی ثواب هم دی. او چې څنګه دې کې ثواب زیات دی، دارنګې چې څوک د ګانو او د لوبو د فلمونو کیسټې خرڅوي هغه خوري، د هغې ګناه بیا ډېره زیاته ده. اوکې دا یو ملګری څه دعا کوي، څه حاجت یې دی، دې کې لیکلي خو دې نه ویم الله تعالی دا حاجت پوره کړي. دعا کوي الله په مو رحم وکړي. یا الله د آفتونو مصیبتونو غمونو نه په امن کې وساتي. یا الله مونږ چې دا کومې ګناهونه مې مام ذکر کړل تاسو اورېدل، الله که دا ګناهونه مونږ کړي وي، چا مسلمان نه شوي وي، الله تعالی ته دې عفو وکړي، پرې راته معاف کړي. آینده له الله توفیق راکړي داسې ګناه نه محفوظ وساتي. الله دواړو جهانو خیر نصیب کړي، دواړو جهانو د شرونو د فتنو نه په امن کې وساتي. ایمان ته الله شفا ورکړي، قرضداران د قرض نه خلاص کړي، زمونږ د حلال رزق نصیب کړي، د زړه د غمونو نه مو ساتي، د فتنو دشمنونو نه محفوظ وساتي، د مقدمو د اسپتالونو نه محفوظ وساتي، او الله د نبي علیه السلام د طریقې مطابق ژوند نصیب کړي. اخر وخت کې بخوري دا کریمه عزت لا اله الا الله.